هذا عمرة القضاء ده. وقال عمر رضي الله لا حجة الوداع ده. ما يكن نقول أو لقلقة والنقل التراب على الناس واللقلقة الصوت. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا باب ما يكره كراهية التحريم يخلو نياحا ويرتوي وير بيجنه كنا إذا تغيو باسي. وقال عمر ودعهن بريد إذا خذي يبكين على أبي سليمان خالد بن وليد كنيدا تجاري بريد ميمني كوا وكلا ما لم يكن نقع كنقع بكيني نقع بيجني شغو توي تشغيني أو لقلقة شغو توي. نقع دي معناه كي تراب بصر او لقلقه صوت توي. نو چې دا غیر اختیاري جړانه سیک منه کې دا خامخا چې چغه وسرني نو خیر دی ورپسې شاه. عن المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذب علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي دا سوق وي راوي سوق دی مغیره ابن شعبه مالا تنوي چې مې ده کې نور صحابه مشته یوازې د عمر نه دی او دی وی سمعت ان كذبا دروغ په معنی دی كذب على احد فبل چا که دروغ وې ګناه کبیره شو ما دروغ وې خو ډېر لوی جرم دی ولې ځکه چې ته د ځان یو حدیث جوړ کې او ماته منسوب کې نو غیر وحی ته دی وحی وې چاته نو په خدای دروغ وې. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار کتاب العلم کې مې ویل دي. وسمعت له مخکې تمهید کې خو چې ګور دا حدیث مې ټیک دی مخکې تمهید کې خو چې دروغ نه وایم ګورې. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه مجهول چې چا باندې نو حوشي يعذب بما نيح عليه عذاب به ملاويږي د په هغه چې په دنه حوش وا. دا ګور یوازې د عمر خو نه دی کنه د مغیره شو یاد لري دا او کته عائشه ولا تذروا وازره هغه جواب مې کړی دی هغه مباشرت ته دا تسبیب دی او د دې نه مراد کم یو صورت شو چې هغه وصیت کړی دی یا د هغه په وطن کې من سنته رواج دی او من نه دا کړی گویا کې دی پر راضی دی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابي عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بمن حاله تبعه عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال وحدثنا ادم عن شعبة عن الميت يعذب ببكاء الحي عليه باب. وبه قال حدثنا شعبة شوي نو شعبه په دغه مخ کې سند سره وي چا سره وي چې قتاده عن سعيد عن ابن عمر عن ابيه شبع. وبه قال حدثنا علي بن باب ترجمه الباب بکیدو کنه نور خبرې مکړې چې ولې امام بخاري ترجمه الباب پرې خېده زبکې دما چې کراهیت کشف المیت اذا مسل به سموي چې مطلق د بڑی وخت کته شي کراهیت کشف المیت سموي کراهیت کشف وجه المیت کراهیت کشف وجه المیت اذا مسل به. ونسائی کې روایت د منع دي چې مړي مخ باندې ګوري هغه بس یاد ساته او حضرت ابوبکر د رسول الله مبارک مخ کتل یاد لري دا موږ تطبیق کوو که په دې کدا مخه خراب شوی وي مستشوي نه به ګوري دې نه معلومي یا په دې نیت قتل د مخ چې منافقینو به قتل او بیا به پر پروپاګاندا کوي. اوس هم ګورې ډېر خلک مخ ته د خدای لپاره نه ګوري هلکه وي مخې چیپړو یې هلکه پوزه یې وازه وه هلکه خولې یې وازه وه هلکه سترګې کولاو وې بیا پروپاګاندا کوي. نو د کم میت مخ چې د مرګ د وجې نه د یا د بیمارۍ د وجې نه ګډوډ شوي وي نو مه ګوره ما د منع روایت په هغې محمود شو. اوس هم باید سړی ډېره بیماري وکړي ډېر کټ کې پروت دی غریب چې مړ شي خولې وازي نه بندېږي نه یا بعضې سړي سترګې وازي دا به نه ګورې که هیئت د مخې برابر وکتې شي هغه روایتو باندې عمل کوم چې کومو روایتو کې جواز دی او که هیئت د مخې نو برابر لکه دلته راځي په نسایي کې هم روایت شته مه ګوره.
کده عبرت په بنیاد ګوره او هيئت برابرۍ ګوره او کده عبرت په بنیاد نه ګوره او هيئت د مخې برابر نه ګوره دا سر پسې شه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جيء بأبي وأحد قد أرسل به حتى وجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثورا فذهبت أريد أن أكشف عنه. نو فرمایي سفیان څوک مراد دی؟ لکه سفیان ثوری مراد دی. ښه سفیان ثوری ابن منقدر خو محمد ابن منقدر دی. سمعت جابر بن قال جيء بأبي عبد الله ابن عمرو ابن حرام دی. هغه پر ورځ د احد وقد مثل به ګوره مستی شوی وه حتی وضع بین یدی رسول وقد سجی ثوبا پټ شوی و ثوبا په یو ثوب سجیه کې ضمیر د پلار ته راجع دی. فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي مسلوه کن ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي معنی او پیغمبر مبارک په مخ کې منع کولما او پیغمبر په سکوت کو تقریر شو په مناسبت پوه شوې. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرفع پورته فسمعت صوت صائح د یو چغې وهونکي اواز فقال من هذه بنت عمرو يا اخت عمرو د دې مقتول خور وا مقتول نوم عبد الله ابن عمر دی داغه خور وا یا لور وا. قال لما تبكي يا لا تبكي دا هغه جړاوه چې چغه وسره وا. فما زالت الملائکه تذله باجنحتها استاد پلار چې همیشه فرشتو په سورې کو په وزرو حتی رفع نحشها نو الله چې ودون لوی منقبت ورکو چې فرشتي په دنیا کې سورې کوي نو ولې پسې جاړي هغه خدای لوی منقبت ورکړي. نو حدیث نړۍ خبره معلومه شي یو چې مستی شوی مې ګوره دا دې مخې ول پټ کړ. دویم د پلار عبد الله ابن عمرو ابن حرام په احد کې شهید شوی دی او مستی شوی دی. دوه شو. دریم رسول الله مبارک عالم الغیب نه دی دا تپوس کې من هذه تصب او سلورم صدا چې کم صوت جړه سره صوتي ناممنوع ده لما تبكي یا لا تبكي. او پینځم ته معلومه شو کرامت بعد الموت د فرشتو سورې کول په وزر حتى رفع. باب ليس منا من شق الجيوب جيب گریوان ته وي ها دا ليس منا ليس من ادبنا زجر دی گریوانونه بنشله زور پسې شمولانا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو بن يمين وعن ابراهيم عن مسعود بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يطمع الحدود وشق الجيوب ولا بنا والجاهليه وباب لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاهلیت چغه خدای پاک مدد رانی ولې ما خدای دا رسول یاتی ولیکو بعض خلک دا چغه وي. ها وبه قال حدثنا عبد الله بن رضاء النبي سعد بن خوله رضا پیجنه رضا يرسي د مړي تعریف کول د مړو خ اوصاف ذکر کول بالکل جایز دي مرثیه کې وته وای فاشعارو کې وي. ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن عامر بن سعد بن ابي وقاص بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني على حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ او قال د حجۃ الوداع کې ما بیمار پرځي کول بیمارې نه په ما سخت شوی. ها ولا يسني الا ابنه لي والا اب یو لور مدا اپا تصدق بسلسه ماجي قال لا قلت فالشطر تصدق بالشطر نم قال لا قلت ثم قال السلطة أتصدق السلسة والسلس كبير أو كثير قال إنك أن تذرك فريد وارثان غنيان خير من أن تذرهم عالة فقيران يتكففون خلق تبكف نيخ نيخ كي سؤال بكي نو جتتي وصيتونه كي وارثان بدي خوار پاتش سؤال بكي وارثان تفريدا أو كتبه ذيك بأجرني فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت بها بسببها حتى ما أغت اللقمة تجعل في امرأتك في فمه نو په امور شهوانیو کې ماجر دي. اوس مولانا سے کتبه چې هغه دما خو یو لور وارثه ده او حضور پاک ورثه کا جمع راوړه نو لوري په ذویل فروض کې و نور عصباته نور زو عصبات قلت یا ته اخلف زبرست پاتې شم پس تمرګرو مطلب دا چې د بده سفر کې مرشم تاسو نو ورست پاتې شم قال انك لن تخلف غدا التخلف بلا معنى واغشت حضور پاک بلا واغشت
تب رستو پاتې نشي چې عمل وکي عملا صالحا څه مطلب تا خدای جوړي زمونږ رستو پاتې کېږي الا زدت به درجه ورفعه ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام چې مسلمانان دي په جهادونو سره ويذور بك اخرون چې کافران دي اللهم امد لاصحاب هجرتهم ثواب هجرتهم خدای جاری کولا ولا تردهم على عقابهم ولكن البائس بیمار سعد بن خولا لكن استثناء منقطع ده يرسي له ده رحم دعاء ولا وکړه او اوصاف ولو شمیرل ان ما تر دې وجنه چې په مکه کې مړ شو دا مطلب نه دی چې هجرت باطل شو هجرت نه دی باطل خو لیکن جدا خو جدا پیغمبر ګرو نه کنه مدینه ته واپس لا نه یادا چې د مرګ د ارض الهجرت یو لوی منقبت وی یو روایت کې دي چې کوم سړی مهاجر د هجرت په مکه مړ شو کده د بدن اصلي او د موضوع الهجرت په منځ کې څومره مسافت ته دومره بل خدای په جنت کې ورکی اغه نه سړی محروم شي کنه تو سر پسې شه باب ما ينهى من الحق عند المصيبه او حلقه دا ګوره دعا بدعوه الجاهليه سمت دا غیر رساء دا مرسی ذکرو دا وسه چې مخونه حدود مخونه وهي دا ګناه ده ها قال حدثنا يحيى بن محمد عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخيمة حدثه قال حدثني ابو هريره بن ابي موسى قال ولي ابي موسى رضي الله تعالى عنه وجاء فخشي عليه ونسوه في حجر امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما فاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوشي پر لو سره بغيق ده یو خذ كده اهلنا متعقدين جرت بيوكي فلما فاق جو فقال اني بريء ممن برئ منه رسول الله بريء ده چې موت روانه ده مال مراد ان رسول برئ من الصالقه والحالقه والشاقه دې درو خذونه پیغمبر مبارک د براءت اعلان کړی صالقه ویر کول کې چغي وای حالقه چې وختدا دا به خذو سر وختو خره لوي چې میړه به مړ شو په دې ډول زکوما ها او شاقه شق الجيوب چې ګریوانو مشتای برئ ادا زجر دې چې بالکل زما و تاسو سره ورانه ده شابه باب ليس منا من ضرب الخدود وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب عنها من الويل ودعوى الجاهلية عند مصيبة جان تبخيرين لك مصيبة واقعة وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب من جلس عند المصيبة يعرف به غرض یې څه دی د مصیبت وخت کې سړی غمجن ناست دی خیر دا غیر اختیاري غم خامخا په انسان کې راځي ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال دا غم ظاهره وما دا غم چاته ظاهره وما چغې موا ویر مکوا اوس براشي دویم باب کې ها قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قالت سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثه خبر د قتل د ابن حارثه چې زید ابن حارثه دی دا په غزوه موته کې شهیدان وکړه او جعفر خبر قتل ابن حارثه او د جعفر ابن ابي طالب او د عبد الله ابن رواحه جلس كينا يعرف فيه اي في وجهه الحزن ده مناسبه تبع او عائشه وی انا انظر من سائر الباب شق الباب در چون دینه مې قتل فاتح رجل ولدينا سمعلوميږي دینه دا معلومیږي چې یو چا په مخ کې غمي خیر دی غیر اختیاري بل د خځې سړی ته قتل چې شهوت نیت نه جایز دي نا سړی ولای فقال ان نساء جعفر خځې جعفر چې دا خځو نه مراد بیبي نه ده مراد خور ده خځه ده رشتہ داران زنانه وذكر ذکر کړ دی رجل بکاءهن جړا دا وی دا عائشه صدیقه چې ذکر سره تعبیر کوي دا ځکه چې صرف دونه وته پته لګېدلې ده چې سړی د جړا ذکر وکړه دا خځو او आवाज یې پورا نه دی اورېدلې نو ذکر ذکر لفظ وی چې ذکر یې کې رجل بکا داري فامر حکم رسول الله مبارک دی رجل ته چې ان ينهاهن چې منع کور چې دا خځه منع کا دینه معلومیږي چې نه هین المنکر بکې که خځه جاړي ته منع کول شي فذهب غسړی لاړ بیا راغی دوباره وقال لم يطعنه وقال لم يعتنك دې خو زمه اطاعتونک دینه معلومیږي چې پیغمبر یا امام دی ولېږي واپس راشه چې اطاعت چا وکړه فقال دوباره ورته انهاهن فتاه الصالحه ثالثه سړی دوه درې بار راغی قال والله غلبنا
دې ښځو غلبه وکړه په مونږ یا رسول الله زم نور ملګري مو هغوی نه چپ کېږي نو فزعمت عایشه زعم کوي انه قال دا زعمت ولې وایي دا په اواز یې پوره نه دی اورېدلی که هغه پوره الفاظ یې نه دي خو مفهوم یې ذهن ته راغلی دی انه قال چې علیه السلام وفرمایل فحص ورشه په خوله کې ورته خاورې واچوه دا کنایه ده ګوره من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فقلت نو ما اوې هغه سړي ته خوله کې مې وویل هغه خو ته مې اورول نه چې ارغم الله انفک پوزه دې په خاورو ککړه شه یعنې ترې مړ شې لم تفعل اوبنکې ما امرک رسول الله صلی الله اوس خلو کې د پردو ښځو څوک خاور اچولی شي نه دا کار نشي کولی او پرېږدې نه ښود نبي علیه السلام من الحنا د تکلیف نه او د مشقت نه ولې بار بار راځي وی د جعفر ښځې ژاړي او جعفر ښځې څه دي جعفر یې د تره زوی دی نو د پیغمبر د خاندان ښځې دي که نه نو د پیغمبر د خاندان د ښځو پیغمبر ته به نورې خفه کې مشقت ورته رسې او عمل نه کې نو چې پیغمبر بار بار خفه کې او تکلیف ورته رسې نو بیا عمل هم وکړه که نه نو دې نه مناسبت یې څه شی شو چې دا د مخکې غام او دې نه دا معلومیږي چې جړه ممنوع ده دا د پیغمبر پې غوسه شو او د عایشې حب د رسول الله مبارک سره دا هم ته معلوم شو شبه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن الاحمر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء دا او یا کسان د بیرې معونې ها فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قد وشد منه دقه مناسبت دباب شو من لم يظهر حزنه عند المصيبه اظهار دا مطلب نه چې چاته وای چې د غمجن یم دا خیر دی اظهار څه ته وای ویر کول اظهار څه ته وای مخ وهل ګریوان شلول د جاهلیت چغې وهل وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء دا بنکه قرآن حکیم کې چې جزوع راغلی القول السيء ما درته وی کنه خراب خبرې کول خدای زه دې ولیدلې ما خدای مړ دې کړم خدای دا دې را سره خو نه کړل او دا او بدګماني دا بنکه وقال يعقوب النبي صم انما اشكو بثي وحزني الى الله د شکایت کوم بثي د بس خپل بس څه ته ویل کېږي شدت حزن ته څه ته وایي او حزن د ما فات د وجه نه چې کوم راځي الى الله یعنی مخلوق ته نه ظاهروما چا ته ظاهروما الله تا ورپسې شاه دې مناسبت حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى ابن ابي طلحه قال فمات وابو طلحه خالد فلما رات اشتكى بیمار شو زوی دا الګ قسم یې تکړه ده کنه وای خدای چې زوی نه جوړ شو او بیا مړ شو قصه یې ده هم شابه ها فلما رأته امرأته انه قد مات هيأت شيئا شيء تیار کا خاوند را روان و تپته هيا شيء طعام وغيره تیار کا ونحته لري كذا ماشوم بجانب البيت فلما جاء ابو طلحه كيف الغلام قالت قد هدأ نفسه سيقلاردا امید لرم ان يكون قد سراح دم شوی ګمان ابو طلحه انها صادقه ظاهرا صادقه باطنا هو صادقه هو ظاهرا پیغی ګمان کو چې بچي مې جوړ شوی دی قال راوی وی فباتت شپه تیر کړ فلما اصبح اغتسل کنا د جمان فلما اراد ان يخرج علمته انه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها بما خرج ما کړل فقال لعلك ان يبارك لهما في ليلتهما قال من فقال من انصاري ابا يوي فرأيت 9 اولاد خدای ولا نهزا من ورکلو كلهم قد قرأ القرآن كل علماء بها ورپسې شه مولانا سے نعم العدلان ونعم العلاوه ای عدل پیجنه د ساروی د پاسه د اس د پاسه یو خواته یو بوجه پرتی بل طرف ته یو بوجه پرتی هغه ته انډي وای څه وته وای یاد لري ده کنه او دا انډي یو د بل برابر ځکه عدل وته وای که یو درونی بل سپکی نو بیا یو طرف ته مایل کیږي او هغه د اس د پاسه چې کم شي پروتي د دواړو انډو په مینس کې سرباری وته وای آی هاي خدای په پختوم نه پیږي خدای چې د کم وطن نه را پسې را برخ شوی هغه غاړو تسوي انډي عدلان ورته وای او د پاسه چې پرتی هغه تسوي سرباری علاوه وته وای نعم العدلان
والعلاوه خدای په اجر کې تعالی عدلان درکې او علاوه درکې. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. معنا تقوا کېده انا لله من ټول د الله یو. نو څنګه نن دې لار سبا زمزم د دنیا جون عارض لري در پکار. وانا من الیه الله تراجعون واپس کی دن کیو پیش کی دن کیو د قیامت پرستول. اولئک علیہم صلوات من ربهم خصوصی انعامات بی ورحمت مهربان بوی دوشو کنا واولئک هم المهتدون دریشو سوشو صلوات من ربهم خصوصی مهربان رحمت عام مغفرت د گنو ذنوبو رحم مغفرت د ذنوبو. رحم اصل کې دی ته و چې پچا رحم کې نو خلک سزا نه ورکړي کنه نو سزا د ګناه د وجه ورکړي ګناه وته معاف کی. او صلوات خصوصی انعامات د رحم نه پس واولئک هم المهتدون نیک بجنت تزي هدایت المؤمنین دي دا. نو سوچ ولا قدرې شو کنه نو دو انډی شو او یو علاوه مخکې دا. وقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه صبر استقامت صبر عند المصیبت او صلات معنا صدر الله تودريګه منس کوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضبه امر فزع الى الصلاه وان هذا مدخل كبيره غراند الا على الخاشعين شابا. انها كذا مجاز مستند دواړو ته دي الکه دار تمام مخ کې ویلو په ترمذی کې چې دوا سيزونه مخ کې ذکر شي یو ته ضمیر راځي کې بل وسره ضمنن مراد وي. ورپس ایشا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند صدمة الاولى رست خاتم انسان صبر کوي. انا بك لمحزونون دا ویل شي مړی ته چې موږ در پسې غمجن یو. ها وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عين ويحزن او سترګي اوخه بيوي او زړه خپه دي د کلک اوې چې کوم وخت زوی ابراهيم وفات شوی. ها وبه قال حدثنا حسن بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وكان زيدا لابراهيم. ابو سيف القين د پیغمبر مبارک دا غزوی رضاعی پلارو چاله چې زوی ورکړو هغه هغه خدي خاوندو. وکړه زئر د مرضعی خاوند ته وی د ابراهیم د پیغمبر د بچی. ها فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخل عليه بعد ذلك ابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينه او سخه کولا خپل ځان یعنی ملکه د ځان کدنه. ها تدریفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت تبكي يا رسول الله. ها يمنع انها رحمه اثر رحمت لکه رحم راشنوخ کیو بیگی بیا اتباع کړه د خبره په بلې موي او یا اتباع کړه د جړه په نور سره. فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا اتبع الدمعه بدمعه اخرى یا اتبع المقاله بمقاله اخرى. ها وان بفراقك يا ابراهيم لمحزون ده مناسبت د باب شو. النبي صلى الله عليه وسلم باب البكاء عند المريض. وبه قال حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث بن سالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشيه اهل تغير چاپیرو. ها فقال قد قضي وفات شوی دي سو. قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال لا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وردينا تعذيب معلوم شو كان لك پويږي په کنه. واشار الى لسانه او يرحمه طالب خدای عذاب درکې غلب خې خبرې دی وکړنو رحم بتا باندې مشي پاغم. وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وكان عمر يضرب فيه بالعصا اغبنها ان المنكر ذات يقول ويرمي بالحجاره ويحصي التراب خور به بيشتريها. وباب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر
والزجر عن ذلك مخکې خو د نوحې او د بکا ذکر وشو خو دلته وسره زجر ذکر نو ترجمه الباب کې دلته زجر ذکر کا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وان تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة او خبر قتل زيد بن حارثة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به حزن وانات ويوم شق الباب ما قتل اي رسول الله صلى الله عليه تير شو حديث وذكر بكاءهن فامره ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد رأيتهن وذكر انه لم يرجعه فامره ثانية ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبني وغلبنا الشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحسن في افراههن من التراب فقلت ورحم الله وانت كفى الله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب محمد بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال اخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن دا خبرك لك کړي و د بیعت په وخت کې اخذ علينا جنو حبنکو نو دا بیبي ام عتیبه وفاونه کله مونږ یې به خدم سوا د پینځو خذونه دی پینځو اوکلو نور وفاونه کړلا شابسه ام سليم وابن ابي سبت امراه عن معاذ وعطايا يا لور دا ابو صبرا وخذ د معاذ ويوبل خذ وهند بنت سهيل شابسه مولانا صاحب دا مخکې حکم د قیام جنازه تا چې جنازه تیریږي ودرېږي رستو بیا منسوخ شوی دی دا به رستو منسوخ دی ښا په مسلم کې د علی روایت ته سره نوٹ کا هغه حاشیه کې دشتا په مسلم کې چې نبی رسول الله کان یقوم فی الجنازه ثم جلس بعده او په ابن حبان کې هم په صحیح کې کان یامرنا بالقيام فی الجنائز ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس ها حاشیه کې دواړه حدیث شته دا منسوخ دي بدلته یو رکوټه خبره وکړه چې دا قیام جنازې رسد پاره دی ما ته ګوره دا قیام د جنازې د پاره کده مسلمان جنازه ده نو دې د پاره دی چې دا تعظیم به حکم د جنازې ودرېږي وته پلاره تیریږي یا د هغې د هغه وارثانو تالیف د قلب به پیدا شي خوشحاله به شي ٹھیک شو خبره او که د یهودي یا د کافر جنازه ده نو ودرېږه سله ودرېږي وجوهات یې ډېر دي وی پیغمبر مبارک ودرېد وی دا خو جنازه د یهودي ده وی زه دې جنازې ته نه یم ولاړ چې کومې فرشتې ورسره روانې دي د غضب فرشتې وي که نه هغې ته ودرېده یا بل وجه دا ده چې په دې وجه ودرېږم چې دا د یهودي جنازه مې په سر د پاسه لاړه دي او یا د وارثانو د تالیف د قلب د پاره چې وارثان به خوشاله شي که خدای چې د مسلمانانو کړ نو دا اوجوه د یو شي یو سړی وي سایکل باندې مدرسې ته رالم بل وي په موټر سایکل بل وي په ګاډي کې بل په رجلانو موټرانو نو دا ټول چې دي څه شی دی لکه اسباب دي تزاحم پکې نشته دا اوس مخکې ده. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سالم بن علي عن عامر بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال زهري واخبرني سالم بن علي قال اخبرنا عامر بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم حتى تخلفكم او تخلفكم دا په هغه صورت محمول جته وسره نه دی چې تجاوز د نو کې او حتی توزع محمول دی په هغه صورت چې ته وسره لاړ شي نو تر څو چې هغه جنازې په ځمکه نه ایښودې نو بیا مه کښېنه شابسې وجوهات مې وي ها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع بن عمر عن ابي بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها فلم يكن حتى يخلفها او يخلف الموقوذ من قبل ان تخلفه او د تجاوز د مخکې په ځمکه کېږي مثلا ستړي شي کسان نو بیا خیر دی ها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقم حتى توزع ومعنى يا بزمك كيد يا توزع حل في لحدها. باب من تبع جنازه فلا يقم حتى توزع عن مراكب الرجال فان كانوا من القيام. شابسي ها دا مس منسوخ دی کته جنازې نه مخکې دی او کېنې پروا نشته ها. دا قیام اوس دا جنازې په میدان کې چې کوم ځای کېږي دا جنازې د مونځ دپاره دی ها. عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيد مروان فجلس قبل ان تدعى فجاء ابو سعيد رضي الله تعالى عنه قال فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ابو هريره تپته ها عن ذلك فقال ابو هريره
کوم صورت ته چې جنازه راوړي نو مکه نه تر هغه پورې چې تر څو جنازه کې خودي نه ورپسې شاه باب من قام لجنازة يهودي وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبيد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله تعالى عنهم قائلين بالقادسية فمروا عليهم الجنازة فقام فقيل لهم إنها من أهل الأرضين من أهل الذمة يعني كافر ده ها فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل لهم إنها جنازة يهودي فقال یو نفس خو دې کنه یو نفس دې نو د وارثان به په خوشاله شي کنه یو دا وجم ده د تناسخ نو معلومه شبه وقال أبو حمد عن الأعمش عن عبد علي بن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس الذين تعالى عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشافعي عن أبي ليلى قال كان أبو مسعود الذي تعالى عنه وقيس يقومان بالجنازة باب حمل الرجال الجنازة دون بس بكم مولانا صاحب یو 2 منټه کې نه استاسو یو مرګري دا غني کاده یعنی کو تړو تاسو دعا وتاو هغه څه شو را دن نه کاله خبره نه خبرې باندې کوي نه تر څو مره یا په دې زمانہ نه راځي ماشاءالله 2 منټه کې نه مولانا کنه خبره لګاورې کنه یار تاسو مرګره تاسو د دورې طالب دی نو چې تاسو داغه په دعا کې شرکت وکړئ دا منسوخ دی دا کېټلا کړه یو منټ 2 منټه کې